امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خلق ته وی ز په حق یما خلق ورته وی نه په حق وی ز چې مړ شمه جنازه به اوچته شي نو فیصله به وکړي تاسو بیا د علماو پیژنئ خو چې کله د من نه لاړ شي بیا ټول چغې ووایي بیا جاړئ بیا وایي پلان کې عالم دا خو مخلص و دا خو مدرسه جوړه کړې وه دا خو د قوم پیسې نه دي خوړلې دا وایي پیژنئ خو چې کله د خاورو سلی پې انبار کوي نو وایي پیژنئ چې کله سلی پې انبار شي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی ما به زما د حقانیت پته به زما د مرګ په ورځو لګي زه چې مړ شم نو فیصله به وکړي چې وفات شو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه میډیا و هغه وخت کې نه اخباراتو تاریخ لیکلی دي په تاریخ کې د ټولو نه غټه جنازه چې شوې هغه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه شوې او چې د جنازې لاش په روډ تیر شو غیر مسلم ولیدو نو 20,000 غیر مسلمو د هغه د مرګ په ورځ ایمان راوړو 100,000 غیر مسلمو ایمان راوړو چې کله امام المسلمین امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د دنیا نه لاړ دی علماو به څه کړي دی علماو به قربانۍ ورکړي